او تاسو دا هم پته ده تاسو فضایل اعمال کې او د چې کوم د صحابه کرامو سیرت کتابونه دي کې تاسو کتلی چې صحابه کرامو څومره تکلیفونه اوچت کړي دي. عثمان رضی الله عنه هم هغه شخصیاتو کې دي چې کله د اسلام پته بنو امیه ته ولګي ده نغه وخت چې کوم د دو سردار وو حکم هغه د خپل مشرانو ته وایي چې کوم خلکو زمون دی بنو امیه کې ایمان راوړی دي خپل خاندان والا د ټول خپل سزا ورکړي. عثمان رضی الله عنه سره خپل تر ډیر سخت شو ورته تا چې کوم د مذهب پرېخې دی خپل او نوی مذهب ته تللی دا پرېږده واپس خپل مذهب ته راشه. هغه ورته چې دا مذهب خو زه نشم پرېښودلی وایي سزا به درته ملېږي وایي راکړه کومه سزا ده. نو یو روایت کې راغلي چې کور ته یې بوتلو د خپې لاسونه یې ورته وتړلو او دې لاندې به ور ولګولو هغې باندې به داسې شیزونه چولو چې هغې نه زیات یو خطرناک لوګی به پیدا کېدو چې پرېږده دې ته تکلیف وي او څو ورځې به دا تړلی و لږې تندې خوراک سکاکي نه ورکولو. حضرت عثمان رضی الله عنه ته به راغلو چې ایمان پرېږدې که نه پرېږدې هغې ورته ویلي چې څومره سزا در سروي سزا راکړه خو زه اسلام پرېښودلو ته تیار نه یم. هغې څو ورځې مسلسل سزا ورکړه هغې په دې خبره باندې د حکم پوه شو چې دا خو د اسلام پرېښودلو ته نه دی تیار نه د هغې اسدي فیصله یې وکړه خلاص یې ګوردي خپله مرضي ده چې څه کوي وکړه چې د خپل تره نه خلاص شو نو چې بار کم مشرکین مکه و هغې ورته لاس واچولو د دې سره کم تجارتي لین دین هغې ختم کړو کاروبار یې ورته متاثره کړو سوشل بایکاټ یې ورسره وکړو دې مشرکین مکه په دوی سره ډېرې زیاتې سختیانې کولې بد رد به ورته ویلو لاره کې به روان و کنځلې ورته کوه بد مذهبه بې دینه دا الفاظ به استعمالولو. حضرت عثمان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې یا رسول الله دغه ځای کې ما ته وخت تېرول خو ډېر ګران دي دا مشرکین مکه هر وخت تکلیف هر وخت بدې ردې او دې وخت کې حضرت رقیه رضی الله عنها د دې نکاح کې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو داسې چل وکړه د حبشې سفر وکړه. حضرت عثمان رضی الله عنه پیله شخصیت دی چې د حبشې سفر یې کړی دی اسلام دپاره دین د حفاظت دپاره خپل ځان سره حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها هم کا او د حبشې سفر یې وکړو چې حبشې ته لاړو هلته نجاشي د ډېر زیات استقبال وکړو چې مکې مکرمې نه میلمانه راغلي دي هغوی ته ډېر بهترین سہولیات حفاظت سکیورټي ورته تاسو دلته خپل سہولت سره آرام سره زندگی تیروي زما انصاف پوره دنیا کې مشهور دی تاسو څوک نشي ویلی حالانکه نجاشي په خپله باندې عیسوي و خو دوی ته وایي چې تاسو کم مذهب باندې تاسو ته اختیار دی تاسو خپل مذهب باندې زندگی تیروي. دوی چې حبشه کې څه وخت تېر کو یو خبره پیلاو شوه چې مکې مکرمه کې څومره مشرکین او ټول اسلام کې داخل شوي دي او هلته د دین ماحول جوړ دی. هغه وخت کې دا موبایل دا شیزونه نه نیټ زمانه وه نه دا جدید کم کمیونیکیشن آلات دا نه و نو دوی دواړو دلته حضرت عثمان رضی الله عنه خپل کور سره بیا سفر وکړو چې مکې مکرمه کې ټولو خلکو ایمان راوړی خو خبره ختمه شوه که نه بس مونږ خو مخالفت ختم دی. دې چې کله غریبان مکې مکرمې ته رالو پته ولګېده چې چا هم اسلام کې څه ایکه دوکه خلک شامل شوي دي خو نور خو چا ټولو مکې مکرمې خلکو اسلام نه دی راوړی اسلام کې نه دي داخل شوي اور ما هغه رنګې مسلمانان مشکلاتو سري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا رالو چې یا رسول الله مونږ خو دې دپاره غلو چې دې خلکو به ایمان راوړی وي او موږ ته چې کوم خبره غلی هغه دروغ اوس وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو لږ صبر وکړې د الله طرف نه به حکم راشي بیا الله رب العزت د حکم وکړو د هجرت والا مدینې منورې ته سفر کړی دی. نو عثمان رضی الله عنه د دین لپاره دا مشکلات هم برداشت کړي دا تکلیفات هم تیر کړي